د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو يهودي غلامو داغه په ذریعہ باندې دغه جادوګرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منګز مات غاخي داغه د ګيري مبارکه او داغه د سر وختو حاصل کړو. لبید بن عاصم پاغه باندې سحر کړو کوړې کړې او داغه معاونت کړو داغه دوولونو د يهوديانو کوړې کړې هرڅ چوبګي هغه کوډي یو کوي کې یخ ویره یو غټ دلان دی هغه کوي کې اختلاف دی زیات مشهور دارا چې بیر زروانو خچون کې داغه او بس جړې وي ته دیو جنا بعد احادیثو کې داغه تذکرہ راځي چې او داسې کوي چې داغه او بس جړې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داغه اثر ښکارش ته بیماری ده که ته بیماری اثر ښکار کېدی شي یو سړی کې گزار کړی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو داغه د مخې غاخ شهید شوی دی که نه شهید شوی نو سړی به څه وایي چې دا د والله یعصمک من الناس خلاف دی نن زموږ ډېر عجیبه دور دی خلق دی هغې حدیثو سره ګپې لګوي دا د صحیحینو حدیث دی او وایي دا حدیث ضعیف دی بلکې بعد دا موضوع دی ولې موضوع دی د قرآن خلاف دی کوم دی د قرآن خلاف دی جی قرآن کې دا لیکلي دي چې مشرکین مکه دا ویلي چې دا پیغمبر مسحور دی لکه مونږ دا تسلیم کو چې په د جادو کړی شی نو دا خو د هغې خبره صحیح ثابتېږي نو خدا چې مونږ انکار وکړو د دی نه وی ټیک ده مونږ هم تا ته یو خبره کوو دا کم ځای کې چې دا مسحور لفظ دی نو هلته کې قرآن دام لیکلی دي چې تاسو اتباع نه کوئ مګر د هغې انسان چې ستاسو غوندې انسان دی دا خبره شته قرآن کې که نشته دی شته او قرآن کې دا آیت شته دی که نشته دی چې رسول الله صلی الله بشر دی دا به دوه آیتونه غلطي که دواړه صحیح دي که سړی په یو آیت باندې بل آیت رد کړي نو څنګه چلوي دا ډېر پوهه خلک راغلی ښکلې قاعده یې زده کړې ده بس چې د قرآن خلافي د قرآن خلاف چا ویلی دا بېچاره حدیث خوا کې نه تېرېږي د صراحت د قرآن چې کوم شی خلافي نو هغه حدیث نه قرآن کې صراحت سره دا ښودل پکار دي چې او په نبي باندې سحر اثر نه کوي که قرآن کې دا صراحت راشي نو ټیک ده قرآن کې صراحت نشته قرآن کې ولې خلاف دی موسی علیہ السلام باندې د فرعون د جادوګرو د سحر اثر ښکاره شوی او که نه ښکاره شوی یخیل الیه من سحرهم انها تسعى سحروا اعین الناس هم نبی وګڼه داسې لیونی خلک د دنیا کې پاتې کېږي خیال یې دا چې مونږ ډېر پوه یو دا ډېر کمعقل خلک دی پردو لاسو کې لوبېږي را لوبېږي څه کوي دا خلک قرآن نه معلومه ده چې سحر کې دومره زور الله اخی دی چې یفرقون به بین المرء و زوجه دا د قرآن تصریح ده سحر به یې وکړو د ښځې او د خاوند منځ کې به یې جدایي راوسته زهرو کې د مرګ اثر چا چولی الله په سحر کې دغه اثر چا چولی الله دې کې څه دي دې کې ولای څه شی نشته چې د عقل خلافي د ځانه قواعد کلیات جوړي چې کوم حدیث د قرآن خلافي ما د قرآن خلاف نه ده قرآن د صراحت خلافي د عقل خلافي د چا عقل د ماشوم د عقل زما استاد عقل که د عقل سلیم هر سړی د پیغمبرۍ په مقام کې نه لري صحیح حدیث وایي حاجي دا د عقل خلاف دی ستا د عقل خلاف دی او کنا د محدثینو د عقل خلاف دی لوی مصیبت د عمل کې داره چې دین باندې خلق بحث کوي په حدیث خلق بحث کوي چې د سره حدیث باندې پوهیږي نه ما اول کې تاسو ته ویلو زه پی ایچ ډی د الله په فضل علم حدیث کې خو کې سره ما ته د ساينس یو کلیه مخه ته کی دي زه پای پوهیږم پای نه پوهیږم ازما میدان نه ده
د جغرافیې او مسله زما مخې ته کېده یا مسله فیثاغورس زما مخې ته کېده زه دا یې خوا کې هم نه تېرېږم. د حدیث خو داسې شی نه دی چې چا د استاد نه ویلي دی د حدیث کې دا چل دی ته په دې نه پوهېږي. محدثین او تپوسا به تا ته چلو ښیي. کم کار چې محدثین کوي هغه مفسرین نه کوي. فقها چې کم کار کوي محدثین نه کوي. محدثین چې کم کار کوي فقها نه کوي. دا د هر چا ځان له میدان دی. نو په ما دا سوال راځي چې دا حدیث کم تاسو وایې د سحر د دې سند کمزور دی. نو ما ورته آیا سنن ترمذی کې دا حدیث ته او کشتن آیا په دې سند دی. داسې د خپل علم د روب جماولو دپاره خبرې وکړي زموږ خلک هغه تسلیم کړي چې داسې به وي. دا روایت کم د سحر چې دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحیح بخاری کې تقریباً 8 ځای لیکل دی او دې راوی دی هشام بن عروه بن زبیر بن عوام. هشام بن عروه باندې اعتراض دی اصل کې. دا اعتراض چې چا کړی دی زما پنیز داغه نه اجهل اړشته نه. ولې اعتراض سره اعتراض دا چې هشام بن عروه بن زبیر بن عوام دا سره د عمر په آخري حصہ کې مختلط شوی د اختلاط شکار شوی. بیا وی چې د اختلاط شکار شنه لہذا روایت قابل قبول نه ده. انا لله و انا الیه راجعون. دا طریقه نشته چې دې کتابونو کې لګري کتابونه نشته موږ سره لولم تقاریر مور کته پوسو کومځه چې هشام بن عروه بن زبیر کله مختلط شو. علمی خبرې مخلق زګي لوی سړی وي لیکن انسان چې کله بوډاپې ته نږدې شي نه الله کله هغه نظر واخلي کله غوږونه واخلي کله دماغ خراب شي. یہ ته اختلاط و. نو سوال ودا معلومول پکاري چې مختلط شوی کله دی ځکه هشام بن عروه بن زبیر کره راوي دی. ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي دي چې امت داغه د روایت په استدلال باندې متفقون علیه دي مجمعون علیه. یعنی ټول امت پر مجتمع دی چې هشام بن عروه بن زبیر کره راوي دی څخه راوي دی. نو اوس به دا ګورو چې اختلاط یې کله راغلی دی. اختلاط یې راغلی په بوډاپه کې. نو د بوډاپې نه مخکې چې چا کوم روایت اورېدلی دی صحیح دی. چونکه هشام بن عروه بن زبیر دا روایتونه په عراق کې نه دی ویلي. هغه چې عراق ته لړ هلته کې د هغه حافظه برباده شو. دا روایتونو تعلق مدینه منورې سره دی لہذا په دې احادیثو باندې هېڅ غبار نشته دی. دی ګپ لګولی دی چې دې احادیثو کې دا کلام دی. دا ما چې څه وی دا به ډېرو کم علماو هم ذهن کې ورغورځېږي. دا فن دی په دې پوهېږي نه دي. هسې خبرې راغلې له مخې له چې هشام بن عروه بن زبیر داسې کوي. د فتح الباری مقدمه ده هدی الساری په کې حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکلي دي چې هشام بن عروه بن زبیر به کله کله دا ویل چې عن عروه خلقو ته دا په لاس ورغلی دی چې چونکې دی عنعنه کوي لہذا دا روایت قابل قبول نه دی. دا آیات ساده هغه عنعنه د خپل پلار نه کوي او دا هغه روایتونه ټول د خپل پلار نه دي. لہذا دا عنعنم داسې نه چې د هغې د وجې مونږ حدیث رد کړو. تبارکیف دا حدیث صحیح دی. دا کوم اعتراضات چې دا خلک کوي دا صرف انکار حدیث ته لار کولاوي. نور څه مقصد نه دی. دا لار کولاوي چې راشه ما اعتراض وکړو. میاس کې دا اعتراض غلط دی. ټول امت پرې مجتمع دی چې د امام بخاری رحمه الله هغه حدیث چې په هغې باندې د حدیث د حفاظو تحفظات نشته دی هغه قابل اعتقاد او قابل عمل دی. شرنخبه که چا ویلي په هغې کې دا قاعده شته دی. د صحیح بخاری احادیث دا مجموع علیه لحاظ سره صحیح دي. ته دې باره کې دا خبره مه کوه بل لا چې دا یوازې امام بخاری نه لیکلی دا حدیث دا د حدیث په ټولو کتابونو کې شته.
بار کیف دا حدیث صحیح دے کہ دا ضعف سے شے نشتا دومره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر وشو پاغه باندې نسیان غالب شو او پای حدیثو کې دا اشتره چې نسیان د دین په معاملې کې نو د دنیا په معاملې کې دنیائی معاملاتو کې روټه مې خورل کې مې نه خورل دا کار مې کړی کې مې نه کړی بیا به ورته وروسته ثبوت وشو چې یا مې کړی یا مې نه